دا روجه د اسلام د بنیادونو د ستنو یو ستن ده او دا په مونږ او تاسو باندې را روانه ده. الله رب العزت د دې ډیر زیات فضایل بیان کړي دي او دا صرف داسې نه ده چې صرف په موتا باندې دا روجي فرض شوي دي. الله رب العزت فرمای یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو پتاسو باندې روجي فرض کړل شوی دي لکه څنګه چې تاسو نه مخکې امتونو باندې فرض کړل شوی. او د دې روجي مقصد څه دی؟ څه لپاره دا روجي فرض شوی دي؟ لعلکم تتقون، شاید چې پتاسو کې تقوا راشي، پتاسو کې پرهیزګاری راشي. ایاما معدودات، دا داسې نه ده چې دا روجي ټول عمر په تا باندې فرض شوی دي، داسې نه ده چې سال او په کلونه تا باندې روجي فرض دي. نه، دا د شمیر یو څو ورځې دي. په ټول 365 ورځو کې دا اله 29 یا 30 ورځې دي چې په دې کې چې کم دی تا ته موقع ملو شي د خپل د نفس تزکیې کولو، د خپل ځان اصلاح کولو او په خپل ګریوان کې د سوچ کولو او د خپل اعمالو کې چې کم دی اضافه کولو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د ایمان په حالت کې د ثواب په نیت باندې د رمضان روجي ونیولي د مخکې ګناهونه ټول وبخلی شو. او دغسې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ارشاد او وینا مطابق په دې میاشت کې د نفل عبادت ثواب هغه فرض ته ورسیږي، د فرض عبادت ثواب هغه اویا فرض ته ورسیږي. لکه زمونږ او ستاسو په دې معاشره کې روزمره زمونږ د ضرورت سره تړلي ډیر شیزونه دي چې د هغې مونږ روزانه سودا کوو، بازار ته ځو. بیا په کال کې مختلف داسې موقع راځي، وایي دا د اختر موقع ده په دې باندې سیل لګېدلی دی، دا د 14 اګست موقع ده په دې باندې سیل لګېدلی، دا یوم پاکستان دی په دې باندې سیل لګېدلی، دا یوم قائد اعظم دی په دې باندې سیل لګېدلی. څه کوي بیا؟ دا چې څومره غټ غټ مارکیټونه دي هغه خپل نرخونه راوغورځوي، وایي تا ته به شیز همغه ملاویږي چې کم تا ته په نورو ورځو کې ملاویږي، خو په دې باندې 50% سیل دی، 50% سیل دی پکې. زما عزتمندو دا د رمضان المبارک میاشت، دا د هغه سیل میاشت ده چې په دې کې به محنت ته لږ کې ثواب به تاله الله رب العزت ډیر درکړي. ته به نفل منځ وکړي، ته به دوګانه نفل ادا کړي، الله رب العزت په هغې باندې د فرض ثواب درکړي. ته به فرض منځ ادا کړي، الله رب العزت په هغې باندې تا ته د اویو فرض ثواب درکړي. که څومره عبادتونه دي، بدني عبادت دی او کمالي عبادت دی، او که د دواړو مجموعه ده. بدني عبادت لکه مونږ او تاسو دا مونځ کوو، دا روژه نیسو، دا هم بدني عبادت دی، په دې کې زمونږ او تاسو مال نه پکارېږي. بیا دغسې مالي عبادت دی، صدقه، زکات، خیرات، دا مالي عبادت دی، دې له هم په دې میاشت کې زور ورکو. لکه څنګه چې 2 رکعاته مونځ باندې ما ته د فرض ثواب ملاویږي او 2 رکعاته فرض مونځ باندې ما ته د اویو فرض ثواب ملاویږي، دغه رنګې د 1 روپۍ په خیرات باندې ما ته د اویو روپو خیرات ثواب ملاویږي. نو دا عبادت دا زما او ستا ضرورت دی، دا به مونږ کوو خامخا، ولې زمونږ تخلیق د دې دپاره شوی. الله رب العزت دا انسان پیدا کړی د عبادت دپاره دی. فرمای وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مونږ دا انسانان او جنات نه دي پیدا کړي مګر د عبادت دپاره. دا عبادت زمونږ په مقصد کې شامل دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دا عبادت مونږ په هغه طریقه وکړو، دا عبادت مونږ په داسې طریقه وکړو کوم چې مونږ او تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې ده. او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې روژه کې معمول دا و. اما عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ملا به وتړله او یو میاشت به چې کوم دی د بسترې نه لرې و، بسترې ته به نه رانږدې کېدو او ټوله شپه به عبادت کول. نو موږ هم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امتیان یو. الان کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له الله رب العزت دا درجه ورکړې ده چې هغه معصوم عن الخطا، معصوم او مغفور دی، د هغه ټول ګناهونه هغه نه د سره سرزد کېږي نه، د هغې باوجود په ځان باندې دومره سخت او تکلیف تیری. نو موږ له هم پکار دي چې په دې یوې میاشت کې د خپل وجود ټیونینګ وکړو، د خپل روح اصلاح هم وکړو، د خپل جسم اصلاح هم وکړو.
د جسم اصلاح به څنګه کو؟ دا خو چې مثال سړی روژه ونیسي نهره تیره کړي خامخا د ده چې څومره دننه جسماني سیستم دی دا دې سره اپډیټ کیږي. او روحاني اصلاح به داسې کومه چې په ټول کال کې زما د عبادت یو معمول دی خو چې کله رمضان المبارک میاشت راله زه به خپل دا معمول چې کوم دی دې کې به لږ رد و بدل راولمه، په دې کې به لږه اضافه راولمه، خپل ځان له یو نظام الاوقات جوړ کم، یو ترتیب ځان له جوړ کم چې ټوله میاشت به زه په دې ترتیب باندې چلیږم. او هغه ترتیب هر سړی خپل سهولت مطابق ځان ته وګوري، خپل معمولاتو ته وګوري، د هغې مطابق ځان له یو ترتیب جوړ کړي. او په هغې کې د یو څو بنیادي خبرو زه خیال وساتم. ګورئ ټول کال مونږ او تاسو ته تهجد مونځ کول ګران دي، ځکه چې تهجدو دپاره به راپاڅېږي، حالانکې الله رب العزت ته د قربت او د نږدېوالي د ټولو نه اسان او لنډه لار د تهجد مونځ دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې الله رب العزت دا مونځ فرض کړی و. زمونږ او ستاسو حصه چې کومه مشقت دی هغه به زمونږ او ستاسو خوږ محبوب صلی الله علیه وسلم په ځان باندې تیرولو، ټول کال به په هغې باندې دا د تهجد مونځ فرض کړلی شوي. نو چې بیا مونږ امتیان یو چې په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې صحیح د فرض دی په ما باندې فرض نه دی، او په دې یوې میاشت کې زه خپل روټین داسې جوړ کړمه چې د تهجد مونځ التزام وکړم. ولی چې پښمني له خو باسې هم راپاسېږو که نه. ګورې پښمنۍ دا ځان له مستقل سنت دی، داسې نه ده چې یو سړی وایي زه پښمنۍ نه کومه، زه چې وده کېدم ما د روژې نیت کړی دی چې کله بیا سحر پاڅېدم مانځه ته د هغې مطابق به چې کوم دی، نه، بلکې پښمنۍ دا یو ځان له مستقل سنت دی. پښمنۍ به لازمي کومه، نو چې کله پښمنۍ مې وکړو بیا هم ما سره ټایم شته دی، د پښمني نه بعد بیا ما سره ټایم شته دی، هغه چې کوم دی په کار راولمه. د پښمني نه مخکې چې مثال زه پاڅېږم یو نیمه ګنټه پهله پاڅېږم، دا د تهجد منځ التزام وکم، بیا پښمنۍ وکم. دغه رنګ تلاوت دی میاشتې سره یو خاص او خصوصي تعلق دی. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، میاشت د رمضان هغه میاشت ده چې په دې کې قرآن نازل شوی دی، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام به خپله هم په دې میاشت کې ډېر زیات التزام کولو. جبرائیل امین علیه السلام به راتللو او پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ورسره دور کولو په دې میاشت کې. نو زه قرآن سره خپل هغه تعلق هم جوړ کړم. زه تا ته دا نه وایم چې دېرش روژې دي په دېرش روژو کې ته دېرش ختمونه وکړه یا لس ختمونه وکړه یا درې وکړه، نه، خپل ځان ته وګوره. خو داسې هم نه ده چې په ځان باندې دومره سهولت راولي چې یو ختم هم درنه پکې ونشي. ګوره یو ختم خو دلته په تراوو کې کېږي، د هغې نه علاوه سړی په ځان باندې لازم کړي بی چې هر منځ دی، د هر منځ به زه کومه فرض دی په ما باندې، د منځ نه مخکې وروسته زه خپل یو معمول جوړ کړم. نیمه سپاره تلاوت کولی شم، یو سپاره کولی شم، دوه کولی شم، څومره چې ورپسې به راتللی شم دا ځان له معمول جوړ کړم. دریم شی زه د جمع د منځ د تکبیر اولا اهتمام وکړم، په دې کې هیڅ قسمه غفلت ونه کړم. ګورې ټول کال زمونږ مصروفیات داسې مصروفیات وي، څوک په دفتر کې، څوک په کاروبار کې، څوک په نوکرۍ کې، څوک چې کوم دی نورو مصروفیاتو کې، دا د جمع منځ کې چې کوم دی مونږ نه کمې بیشې کېږي. کله دا د سحر منځ مانه د خوب د وجې پاتې شي، د ماسپښین منځ مانه د کار د وجې پاتې شي، د جمع منځ درته یادومه، فرض نه، د جمع منځ مونږ نه چې داسې پاتې کېږي. دغه رنګ مازدیګر منځ مانه د سستۍ او د ستړیا د وجې پاتې شي. نو په دې میاشت کې زه التزام وکم په ځان باندې چې فرض منځ خو به زه اسم کوم، دا فرض منځ به زه تکبیر اولا سره کوم، د جمع اهتمام به هم کوم، او د داسې جمع اهتمام چې امام تکبیر وایي چې زه ورپسې نیت تړم او تکبیر ویم. ځکه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ارشاد دی من صلى 40 یوما، وچا چې 40 ورځې د جمع داسې جمع منځ وکړو چې تکبیر اولا یې وموندو او 40 ورځې دا منځ وکړو، دته 2 پروانې میلاو شي. کتبت له براءتان، یا براءة من النار، یو د جهنم د اور نه د خلاصي پروانه دته میلاو شوه، و براءة من النفاق، د نفاق نه د خلاصي او د بری کېدو دته پروانه میلاو شوه. دا سړی منافق نشي کېدی او دا به الله رب العزت د جهنم د اور نه هم بچ کړي. نو دا میاشت داسې ده چې په دې کې زه خپل عادتونه چې کوم زما خراب شوي په ټول کال کې هغه عادتونه ټیټ کړم، که هغه د منځ په اعتبار سره دي، هغه د تلاوت په اعتبار سره دي، هغه ذکر او اذکار په اعتبار سره دي.
نو چې دې ورځې مې دغسې تکبیر اولا سره مونځ کو بیا به زما فطرت او عادت جوړ شوی وي. تاسو یقین وکئ چې کله یو میاشت مسلسل دا پابندي مو وکړله چې زه به تکبیر اولا نه غیر مونځ نه کومه، یو 13مه ورځ باندې به تاله بیا داسې مونځ خوند نه درکوي. ګوره بیا به ته صرف جمنه ته به بیا هم دا کوشش کې ستا به یو عادت جوړ شوی وي چې زه امام پسې ودرېږم او د تکبیر اولا مونځ وکړم. نو په دې میاشت کې څه وکړمه؟ زه خپل عادتونه برابر کړم. دغسې دا د رمضان المبارک دا روجې چې کوم دی دا داسې یو عبادت دی چې په دې کې ریا نشته دی. ګوره یو سړی زکات ورکوي که نه د ده په زړه کې ریا راتلی شي چې دا وګوره دا خلکو ولیدم، که چا نور لیدلی مو که نه یم لیدلی، دا چاله مې چې زکات ورکو د ده په زړه کې زما څومره لوی او عظمت رالی چې دا وګوره څومره سخي دی، مال زکات راکو، مال صدقه راکړه. یو سړی مونځ کوي په جماعت ته راغلی دلته کې نوافل کوي یا فرض مونځ کوي، خلک یې ویني د ده په زړه کې دا خبره راتلی شي چې دا وګوره هغه فلاني زه څومره غټ وګڼلم چې دا وګوره د فرض مونځ اهتمام کوي، د تکبیر اولا اهتمام کوي. دغه رنګې چې نور څومره عبادتونه دي، که حج دی که مونځ دی، خو دا یو واحده روجه داسې عبادت ده چې بدې کې انسان په ریاکارۍ کې نشي مبتلا کېدی. ولی د دې هیت او کیفیت چې کوم دی هغه پټ دی، هغه صرف تا ته معلوم دی، ستا الله ته معلوم دی، بس تاسو دواړو ترمنځ دی. په دې کې دریم انسان مخل نشي جوړېدلی، په دې کې ریاکاري نشي کېدلی. که یو سړی دی هغه په پټه باندې روجه خوري، د الله نه ما سوا خو چاته پته نه لګي که نه چې د روجه نه ده نیولې، د ده عذاب او عقاب دا په الله باندې دی. که یو سړی روجه نه خوري او حقیقتا روجه نیسي، د روجې هغه تقاضې پوره کوي، دا صرف دته او الله ته پته ده، بل دریم ګڼي مسلمان ته پته نه لګي. نو دا داسې عبادت دی چې په دې کې ریاکاري هم نشي کېدی. لہذا زه خو په پوره اخلاص سره چې کوم دی په دې کې خپل کوشش او جدوجهد وکړم. دغه رنګ زما عزتمندو دا د تراویح منځ دا ځان له سنت دی مستقل، د دې خصوصي اهتمام وکم. دې کې دوه خبرې دي، یو د تراویح اهتمام کول دا ځان له سنت دی، او بیا په تراویح کې ختم قرآن کول دا ځان له سنت دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د رمضان المبارک په میاشت کې د ایمان په حالت کې د ثواب په نیت باندې قیام رمضان اکو د شپې ودرېدو، دا تراویح وکړلې، غفر له ما تقدم من ذنبه، د ده مخکیني څومره ګناهونه دي هغه به الله رب العزت معاف کړي. نو یو د تراویح اهتمام بیا را شروع شي، د تراویح اهتمام مې وکړو، څه ناڅه تلاوت ځان له هم کوم، یو ختم دلته په جومات کې کومه، بل ځان له مې یو ترتیب شروع کړی، بیا د شپې څه ناڅه آرام وکم، بیا د پېشمني نه خپل ټایم نه یو نیمه ګنټه پهله پاڅېږم، دغسې تهجد وکړمه، ذکر اذکار وکړمه، درود شریف ځان له څومره فضایل دي د هغې اهتمام وکړمه، د تهجد مونځ وکړم، پېشمنۍ مې وکړو تر اشراقه پورې، چاته توفیق میلاویږي اشراقه پورې ایثار شه. ګوره چې څومره دا د نوافلو معمولات او روټین دي دا په دې کې لازمي ونیسئ. د اشراق مونځ شو، د چاش مونځ شو، قضا بیا د دغه ټایم کې بیا آرام وکړو، بیا په ټوله ورځ ځان د غیبت نه منې وساته، د چا چغلي مه کوه، چاته رد بد مه وایه، خپلې د روجې حفاظت وکړه. تر دې دمه چې زه چې کوم دی نو دغه ته ورسېدم افطارۍ ته، افطارۍ نه بعد بیا دغسې نو د تلاوت معمول هم ځان له جوړ کړم، د مونځ معمول هم ځان له جوړ کړم، د ذکر اذکار معمول هم ځان له جوړ کړم، او دغه قیام رمضان او د تهجد معمول هم ځان له جوړ کړم. الله رب العزت دې څه مو وویل څه مو واورېدل په دې باندې مال او تاسو ټول له د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.